واما بیان التبدیل کجدا شپغم بحث ته شپغم دیکھ پدې کې بشپغ اجزا بیانو یو تعریب د نسخ او دویم نمبر د جواز او د عدم جواز مسله او دریم نمبر محل د نسخ او څلورم نمبر شرط او پنځم نمبر بیان د ناسخ بکو شپغم نمبر بیان د منسوخ بکو بیان التبدیل تبدیل نسخ تویلی کی او نسخ ازاله تویلی کی لغت کی اصطلاحی تعریف نمخ کې لکه مفهوم زده کوي مسله دا سي چې الله جل شانه کلا یو حکم آغا نازل کی مشروع کی او الله پاک ته پته چې دا حکم به د پلان کې مودي پوری مشروعي او انسانان سمجھ کئی دا چې دا حکم همیشه د پاره مشروع دی الله پاک به چې کله د هغه مودي بیان نو کی کوم مودي چې وته مخکنه مقرره و د الله پاک باندې باندې خو صرف بیان د مودي وشي چې لکه دا حکم هم د دې مودي د پاره الله په علم کې ودا مودا صرف بیان وکي خدا بشر انسان په حق کې دا تبدیلی نسخی مخی یو شانو وس بدل شو بل شان شو پیگئی پی وسی تعریب زدکی نسخه داغا حکم نسخه ویلی کی گی پا حق دا اللہ جل شان ہو کی داتی مخی کئی بیان کول دا حکم مشروع دا مودی او پا حق دا بشر کی نسخه ویلی کی گی تبدیلی دا حکم دا رنڈ دا دیم نمبر نسخه شتکنه نو قرآن چډک دی نسخه شته دی ما ننسخ من آیت او ننسخه نسخه شتم دی او د دلیل مشتری د آیات دی دریم نمبر محل د نسخ دا بیان چې صاحب د مسامین وکړي واضح دریم نمبر محل د نسخ نو موږ ویلو محل د نسخ دا هغه محل دی چې الته د وجود او د عدم دواړو احتمال وي کدا عدم و احتمال د وجود نو یا د وجود او د عدم نو الته نسخ نه کیږي شرط ولدا دی چې دلته با د نسخ منافی څوک نه راغله او د نسخ منافی دو شی نه دی یو توقید دی نو ترڅو چې هغه وخت نه راغله منس کې نسخ نه کیږي او دویم تعبید دی تعبید به بدو قسمه دی کله صراحتن وی ابدا او کله دلالتن وی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو ټول احکامو کې تعبید دلالتن رااله ولی نسخ په وحی کېږي وحی قصه ختم شو ورسېدل څلورم نمبر بیان شرط نو صرف شرط د نسخ لپاره برابر ټول زمنګ د اهل سنت والجماعت عقیده دا چې یو حکم یو بیر مشروع شي عقیده به جوړ شي په عقیده به مکلف جوړ کی چې دا حکم داسې دی لعمل بنی شوه نه دی شوه نو د دې نسخ سیدا به الفاظ دیگر نسخ د بار شرط دا دی شرط چې کوم حکم یو بیر مشروع شي چې باغې باندې کم از کم عقیده خوراشي چې دا حکم مشروع دی پاتې شو دا خبره چې عملی تور دی مکلف وکي دا نه د شرط ولا او معتزله وی دی یو حکم د نسخ د بار ضروری ده چې هغه باقاعده یو پیرا عملی خوشي کنه به برست نسخ کو او د اهل سنت والجماعت د پاراقي دلیل لغه 50 منځونو نه پنځه پاتې شو نبی علیہ السلام په دغه وخت کې مکلف او یو املا عملی کړي نو عقیده پیراغلی نسخ صحیح شو څو شو څلور پنځم نمبر بیان ناسخ دی نو بده کې دوه خبرې کو اول دا څوک ناسخ جوړې دي شي څوک نه نو به قیاس ناسخ نشي جوړېدل همدغه شان اجماع دا ناسخ نشي جوړېدل قیاس ناسخ نه د قیاس لپاره نه د اجماع لپاره او نه د کتاب او د سنت لپاره جوړېدل شي او دغه شان اجماع دا ناسخ نشي جوړېدل نه د اجماع او نه د سنت او نه د کتاب الله لپاره او وجه دا چې قیاس یو ک اجماع دا رائے دا خو اجماع کې بیگانی رائے او رائے و یو کډیری د کې دا صلاحیت نه وی چې د الله پاک د حکم مو د بیان کې او نسخ وي شي کوله برای سو په خبرو پویګو نسوک ناسخ جوړې دي شي چې سنت
او کتاب الله. نو دویمه خبره اوس په دې کې کوم صورتونه جوړیږي د ناسخ په اعتبار سره نو واوره. کتاب الله لرا ناسخ جوړېدی شي مطلقاً، کتاب الله سنت لرا ناسخ جوړېدی شي مطلقاً. سنت که متواتر ویم کتاب الله ناسخ جوړېدی شي، که مشهور ویم او که خبر واحد وي. دو صورت شو. دریم سنت لرا ناسخ جوړېدی شي خو لږ به تفصیلا وایو. هغه متواتر چې دی، متواتر لم، مشهور لم، خبر واحد لم. او مشهور چې دی، مشهور لو خبر واحد لا، البته متواتر لنا او خبر واحد لا خو نور دواړو لنا. او سنت چې دی څلورم دا کتاب الله رم زمونږ احناف، کتاب الله د پارم زمونږ د احناف باندې زمانه ناسخ جوړېدی شي. البته سنت نه مراد صرف متواتر دی. امام شافعی رحمه الله وی کتاب الله سنت د بار او سنت کتاب الله د بار ناسخ نشي جوړې دي. کني خلکو تبا د توان د بار لار ګلاو شي خلک به وی ګوره کنه ک کتاب الله ناسخ شي الله د خپل د تردید وکړو نو موږ څنګه ومنو، تکذیب وکړو. او ک سنت ناسخ شي نو خلک به وی دا خپل د الله خبره نه منی رد کین موږ ولولې ومنو، دا موږ نه منو. موږ وایو نه، اصل کې پیغمبر چې څه وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه موحده. نو که الله پاک د خپل یو حکم بیان کړی نو که د خپل دغه حکم موده بیانوي او که په خپل نائب نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بیانوي صحیح ده. او که خپل نائب کوم حکم یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم حکم بیان کړی او د خپل متولی جوړ شي او دغه موده بیان کی دغه سنت او نسخ وکي په کتاب الله کې دام کې دي شي. او باقی مولا مثالونه ویلو. شپږم نمبر به بیان منسوخ دی. نو دام څلور سورته لري بر وګورئ. کله د لفظ او د معنی دواړو، د تلاوت او د حکم، د لفظ او د معنی دواړو نسخ وشي. لکه حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې سورته نساء قصرا چې دک سورې نساء وړو کې سورې طلاق چې ورته منغوایو دا سورې بقره عمره به نسخ شو. یعنی الفاظ پاتې دي تلاوت او ني معنا حکم هم نه دی پاتې. برحال کله تلاوت او حکم دواړه منسوخ شي. دویم کله تلاوت منسوخ وي حکم باقی وي. لکه شیخ و شیخوخه لیکل شي دي الشیخ والشیخه. دریم کله معنا نسخ شي تلاوت باقی پاتې لکه لکم دینکم ولی دین وغیرہ. د جهاد د نه کولو چې کوم آیاتونه دي آیات الجهاد سره منسوخ شوي حالان کې تلاوت باقی د څو سورته شو درې. د اخر دوه د بر دلیل بیانې کله صرف تلاوت منسوخ شي حکم باقی وي، کله حکم وي تلاوت منسوخ شي. وجه دا د مولسب ځینې احکام تلاوت سره تعلق ساتي جنوبي نشي ویلې، ځینې حکم سره تعلق ساتي دا حکم واجب دی فرض دی څه دی. نو دواړه بیل حیثیتونه لري. نو کېدې شي چې الله د یو حکم د یو یعنی د تلاوت یا د حکم د دې د مودي بیان وکي دغه دی پورې نسخ وکي. څلورم نمبر هغه زیادت دی او زیادت په نسخ باندې دی. مطلق مقید کول یا عام خاص کول دام تخصیص دی، دام نسخه ده. دام سره نسخه څنګه نسخه ده نو اوري مریسب کله چې په نسخ باندې زیادت وشي کنه، کله چې په نسخ باندې کوم حکم ثابت وي باقي کې زیادت وشي نو به دغه حکم جز وګرځيږي سره د زیادت کول شي. او د الله پاک په حقوقو کې جز لرا حیثیت د کل نه چې په جز د تخلاص شي. خواني درنه کوم مخکې مثلا صرف رقبه وا، مخکې صرف 3 ایام 3 روزي وي بالفرض. اسی مثال پټ کومه کا 3 ایام دا کولو بس دا حکم 3 روزي نه قسم کفاره ادا کیږي. اسی فرضي مثال بیانوم او به ور سره متتابعات عبد الله بن مسعود جنو قرات کراله نو وس صرف 3 روزي دا جزئی حکم شو. کل حکم سره 3 روزي بل جز سره د تتابع نو صرف 3 روزي جزئی حکم پاتې شو. او د الله په حقوق کې جز حکم لره حکم د کل
نه نو مخکې بیکار کېدو اوس پې نه کېږي خو دغې ته نسخه وایي که نه بدله شو مثلا تاسې پوهېږئ که نه خبې مثالونه ورکړي دي او د دې مسلې دپاره چې حق الله چې دی دا وصف بالتجزي نه قبلوي لکه مظاهر چې دی چا چې ښځې سه زهار کړی هغه یو میاشت روژه ونیسي او وایي بس په دې یو میاشت په بدله کې به دېرش مسکینانو ته روټۍ ورکړم نو دا کافي کېږي مریض شي ښه مریض شي وایي مسکینانو ته به روټۍ دېرشو ته ورکړم نه کافي کېږي یا یو رکعت سړی وکړي کافي کېږي نه دا تجزي نه قبلوي پوره کې به نتیجه دا د مولوي صاحب چې کله زیادت زمونږ د حنابو په نسبت باندې نسخه شو نسخه کې قانون دا دی چې د منسوخ مساوي به وي یا به ترېنه قوي ویلي مو که نه لہذا په خبر واحد سره ته په کتاب الله کې زیادت کې دا خو نسخه کې دا خو ناسخ چې دی خبر واحد کمزور دی او نسخه به کې رسي نه دی یا په قیاس سره کتاب الله کې زیادت کې نه دا خو د نسخه کې او قیاس کمزور دی مساوي او قوي د کتاب الله نه دی لہذا نسخه نه ټکیږي زیادت نه ټکیږي مثالونه ذکر کړي لکه مسله ده مونږ وی مطلق قرات فرض دی او صرف قرات د فاتحه چې دی دا واجب دی او شوافی وی چې قرات د فاتحه فرض دی او حدیث پیش کړي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نو مونږ وی الله په قرآن کې مطلق ویلي فقرؤوا ما تيسر ته اوس کې کتاب فاتحه په کې روباسي نو ته زیادت کې قید لګې کنه او زیادت صحیح نسخه او نسخه د کتاب الله په چا کې خبر واحد سره دا ټیک نه ده همدغه شان زمونږ علماء انکار کړی د زیادت نفي نه حدا فی زنا البکری غیر محسن چې کله زنا وکړي مونږ یې 100 کوړې وهل دي بس شوافی وایي 100 کوړې به مو بار به مشړو یو کال لپاره نو مونږ قرآن کې ور سره د بال شړلو خبره نشته مطلق دی او کتب کې دا قید لګي د بار شړلو او په خبر واحد معنی لګي نو ته زیادت کې یعنی نسخه کې خبر واحد سره دا صحیح نه ده همدغه شان الله پاک مطلقاً قرآن کې ویلي دي طواف زیارت کې وليطوفوا بالبيت العتيق مطلق طواف ویلي دي او کتب کې زیادت کې چې طواف په دې شرط باندې 14 دي امام شافعي سے ابراهيم الله فرمایي بغیر دا نه کیږي کنه شروع کنه ولګنی او دا خبر واحد په وجه باندې کې نه ته خبر واحد په وجه زیادت یعنی نسخه کې په کتاب الله کې دا صحیح نه ده هم وایو بس ار یو خپل درجه ورکا دا به موږ په واجب په حکم کې وګرځو کچا به د توافق دم لازم شي همدغه شان د قیاس ول مثال رقبه په کفاره یمین او کفاره زیار کې مطلق راغلي او تی قیاس کې په کفاره د قتل باندې الته مقیده ده مقید کې نته په کتاب الله کې زیادت په قیاس باندې کې او زیادت خو نسخه نه صحیح نه ده وم بحث کې موږ مولوی صاحب اته اجزا بیان کړو والذي يتصل بالسنن تا قولی سنت سره چې متصل لغه فعلی سنت دی امنګ ویلو اول جز په دې وم بحث کې د نبی صلی الله علیه وسلم افعال چې دي کم چې قابل اتباع او تقلید دي هغه څلور دي مباح مستحب واجب او فرض یو پکې زلت چاته ویل کېږي اسم لفعل حرام وقع فيه بسبب القصد بفعل مباح دا نوم د فعل حرام دی چې سره پکې واقع شي خو قصد پکې د فعل مباح شوی او مثال مولا ذکر کړو بلاره کې تک سره کوي فعل مباح قصد کوي مزل کوي او واقع شي په فعل حرام کې راو غورځي کې خو قصد ولا نه کړي دغه فعل چې زلت دا قابل اقتداء نه دی قابل اتباع نه دی وجه دا د چاغي پوری هغه نه خالی کیږي د اقترانی بیان نه بیان پس راځي کله الله د خپل کوي او یکم پیغمبر نزلت شي هغه د خپل بیان کوي لکه موسی علی السلام چې کړو یو دویم جز په دې وم باس کې نبی له صلوات و سلام کوم افعال چې مونږ تر نقل شي نو کاغه کې دا معلومه و چې دا فرض دی خو بس فرض وي جهت معلوم شو واجب دی واجب وي مستحب دی مستحب کما مباح وي خو که جهت معلوم نشي نو به نو بعض علما فرمایي توقف بکو امام مالک رحم الله فرمایي وجوبن بکو ترڅو پورې چې پوره بیان نه راغله او زموږ د حنافو ارای دار چې به بطور اباحت بکو ځکه دا د فعل اخیری درجه ده
نو بطور اباحت به کو ها کچری رستو بیان را لې چې لکه دا واجب دی بس به وجوبن کو فرض دی فرضن به کو مستحب استحبابن به کو څو بیان وشو دوه اجزا بیان شو دریم هغه د وحی خفي بیان دی موږ ویلي وحی دوه قسم دي یو وحی ظاهری ده یو وحی باطنی ده وحی ظاهری هغه کله جبرئیل علیہ السلام د خپل راتللو کله به اشاره کول او کله به نبی علیہ السلام ته الهام کو او وحی باطنی هغه اجتهاد ده نبی علیہ السلام اجتهاد کولو کنه نو بعض علما وایي نه کولو زمونږ د حناف رایده ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله په یو مسله کې مبتلا شو نو ترڅو به دا ګمانو چې وحی راځي ترغه به انتظار کوو او کله به چې دا ګمان کټ شو بعض علماء درې ورځې دي کړي نو به غینه پس اجتهاد کوو لنډه دا زمونږ د حناف رایده د نبی علیہ السلام اجتهاد کوو به اجتهاد د نبی علیہ السلام او د نور امت کې فرق دی نبی علیہ السلام چې اجتهاد وکړو حق به د الله د طرفه به پیڅرانل همداسې به برقرار پاتې شو او که خطا به رسته به بیان را لې چې دا خطا دی او د نور خلکو اجتهاد کې دغه شان بیان شاته ناراضي نو ما غشان قوت والا نه څو شو څلورم د الهام بیان دی الهام نبی علیہ السلام تم کیږي او نور خلکو تم کیږي الهام چاته ویل کیږي القاء الخير فی قلب الغیر من غیر اکتساب د چا بزله کې بغیر د کسبه خیر خبره غورځیدل دا امت تم کیږي نبی علیہ السلام تم کېدل خود نبی علیہ السلام الهام چیو هغه باقاعده وحی وا هغه حکم بداو چې باغه په امت به منل لازم او که غیر ته الهام وشي نو هغه د غشان حیثیت نه لري چې په خلکو باندې دي د کوم حکم الهام شوی لازم شي دا څنګه ده څه شو پنځم ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شرائع من قبله د مخکینو امتونو کم شرایع دي منګلې څه حیثیت ده نو بعض علما فرمایي منسوخ شوی بعض علما فرمایي څنګه چې باغو لازم او بمنګم لازم دي خو زمنګ د حناف صحیح رائے ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا الله پاک د خپل د مخکینو امتونو د یو شری حکم بیان وکړلو قصه وکړه او رد په ونه کړلو نو څنګه چې باغو باندې د حکم د غشان منګ تم دي او که باقاعده به بیان کو رد به په وکړو او که چری بیان به وکړو باقاعده به رد وکړو نبی د حکم منګ د لپاره مشروع نه دي څه شو انځو خبرې وشو شپږم نمبر تقلید د صحابي څخه حیثیت لري نو تقلید د صحابي کې درې راي موږ ذکر کړی وي یو د ابو سعید بردائی دا هغه وی تقلید د صحابي واجب دی قیاس به پریدو دلیلی احتمال لسماشت نبی له سلام نه اوریدلې او کني اوریدلې نو داغه واقفیت پوها د دې وجنه چې هغه مشاهده د احوال تنزيل د قران کړي وا او اسباب نزول باندې هغه ته معرفتو نو د هغه رایله ترجیح چې هغه په حق باندې لہذا دغه تقلید واجب دی قران مجید د نازلېدلو مشاهده کړي و د غیر اسباب نه خبرو د دې وجنه هغه کچري ان سماینی کړي یو قول کوي اجتهاد کوي نو د دومره دلایل سره چې نبی رسول الله په زمانه کې قران د دې په زمانه کې نازلېدلو اسباب نزول به جندل نه د رائے د نورو په مقابله کې قوی د عمل تقلید واجب دی د مرای زمنګ د ابو الحسن کرخی رحم الله زمنګ د حناف رائے دا د صحابي قول بګورو چې مدرک بالقياس ته کنه عقل باندې ادراک کیږي کنه کبا عقل ادراک کېدل نو معلومیږي چې اجتهاد کړي دی نبی د نور صحابه په شان د اجتهاد دی به واجب نه دی د تقلید ځکه د سی نور هم کړي او کنه مدرک بالقياس نه دی عقل باندې دا مسله نه معلومیږي او بیانې نو درو خوین نو اوریدلی وی دی نبی علیہ السلام نبی خو سب به حادث شو نبی تقلید واجب دی امام شافعی رحم الله وی تقلید د صحابه نه دی واجب برحال دا درې رائے چې ذکر شوی دا په صورت کې دي چې یو صحابي رائے پیش کړي او اعتماد په حدیث نه کړي د څنګه دا یو صحابي رائے پیش کړي
او د درای نورو صحابه ته ورسېدلی نوي دا صورتونه لدي که نورو صحابه ته رسېدلی و هغو سکوت کړی بیا ټول اتفاق دی تقلید واجب دی او که نورو صحابه ته رسېدلی و هغو رد کړی بیا ټول اتفاق دی چې به تقلید واجب نه دی اختلاف کله دی چې نورو ته لنی رسېدلی د قول مخامخ شوی په رد یا په قبول سره نه وي څو بیانو شو لکه شپږ وم د صحابه خپل منځ کې که اختلاف راشي بیا به څه کوو نو به حکم دار توجه به منګه اجتهاد کوو په دې د صحابه په دې اقوالو کې په یو قول باندې یو حکم اجتهاد بکو چې کوم صحیح دی پاک عمل پاغه به عمل کوو د دینه بزان ساتو چې د صحابه کوم اقوال نقل لی اجتهاد وکړو د دینه باروزو یو بل حکم په اجتهاد ثابت کو دا څه نشو کولای نو اجتهاد به د دیو په اقوالو کې کوو یو حکم به په اجتهاد سره وباسو او د دینه بزان بچ کوو چې د دیو د اقوالو نه وځو ځکه ګر دیو اقوال نه وځو اجتهاد سره یو مسله وباسو نو به د اجماع د دیو کوم شوی و چې لکه صحیح هم دغه اقوال لیکم چې موږ بیان کړه د دې علاوه ندي صحیح دغه اجماع مخالفت به وشي تاسو پیږئ کنه عدم القائل بالفصل چې ده څو مسئله شولې و اتمه مسئله کشری تابعی مزاحم او مقابل جوړ شي په قول یو مسئله کې د صحابه او نبی فتوا کې مقابل او مزاحم جوړ شي نو بعضی مشایخ وایي دغه تابعی تقلید جایز ده دلیل ته به ګورو بعضی وایي نه ده